السلام علیکم ملګرو، لکه څنګه چې ته معلومه ده نن په ګرد بلوچستان کې دا کم ماشوم چې اغوا سوی دی دغه مصور خان دغه مبارک هړتال دی په ګرد بلوچستان کې په خانوزۍ کې د امین شاراوي باندې د نېشنل هایوې کویټه روډ کویټه لورلای روډ نو دلته هم د خانوزۍ کوم د غیرتمند سیاسي او سماجی کارکنان دي نور انجمن تاجران دراغلي دي د پردامین شارع ناستی لدا هړتال کامیاب کی ماشاءالله او لدا کوم خلکو چې دغه غوا سوی دي د الک مصور خان دا و سره یکجتیم کی مجبال جنو کو د هړتال کې ماشاءالله ډیر کامیاب دی او د خلکو ډیر کوپریشن وکړي دلته یمت یو کلی د هړتال مکمل کامیاب کړي موږ ولدوی زالو دلته لمر سره سیاسي خلک مسته د خانوزۍ انجمن تاجران مسته او نورم سماجی خلک سته لمر سره د ام پی رنما تحصیل کاریزات نانا صاحب باری صاحب لمر سره دلته موجوده دی مجبال جنو کو د هړتال ستی مین مقصد څه شي دی او هغه اصل څه کنو سوال مایز دغه السلام علیکم وعلیکم السلام عزیز خان څنګه باری صاحب ستړی مس سال دي څنګه شایست د هړتال خو ورچاته لکه څنګه چې په ګرد بلوچستان کې دی معلومه ده چې د مصور خان مبارک دی نو دغه مبارک څه خبري وکاو ستې د هړتال دغه بیان کا سیدی عمران خان مستند د دنیا ته معلومه ده سوشل میډیا لاري دنیا ته په دې خبره ده د آل پارټیز خصوصا په بلوچستان کې تاجران سیول سوسایټي څومره خلک ځان ذمہوار بو د آل پارټیز او انجمن تاجران د سیول سوسایټي د ټول انجمنانو لپاره اعلان شوی هړتال دی د مصور خان کاکړ پاکله چې نن یې لسمه ولسمه ورځ ده چې هغه سوی دی او تر اوسه پورې یو درک نشته د نه چوک باندې باقاعده آل پارټیز ناشتي انجمن تاجران ناشتي دا وی باقاعده یو خپل کمیټې ده دا وی اعلان شوی هړتال دی نو د کوټي چې مین شاراوي دي دا ټولي بندي دي نن ټوټل بلوچستان جام دی لپاره د دې چې د مصور خان کاکړ بازیابي با حفاظت وشي بدبختانه ریاست د ریاست ادارې چې کوم دي د کوم چا دا کار دی د خصوص انتظامیه په دې کې بالکل ناکامه ده 8000 زبداته وایم چې د سکیورټي فورسز غالي په کوټه کې دي دا کوټه څومره کوچنی شهر دی دا دومره منفلوجه ده چې تر اوسه پورې د دوی د 800 کیمرې یا 8000 کیمرې د دوی د حساب راته ویش د ګدل کې دي هیڅ چاته یو دلک نشته موږ دا وی چې چاته درکسته خبر کړو وسم په دې خبر دي صرف د امن په نامه د موږ ته د جنگ د مسله کېدو خبره او موږ ته د ماحول د خرابېدو لپاره د مجلسونو روان هر ورځ د ازمون ستې په دې خانوزي ما بازار د موږ ته نه دا نن د شپې د خلک ګرځېدل دي موږ ته تصور نشو کولای دروازه یو رنګ مخلوق ګرځي د شپې بل رنګ مخلوق ګرځي دا پری پلان ترتیب دی دا دهشتګردي دا انتیا پسندي دا د سټیټ پری پلان ترتیب روان دي موږ وایو چې د دې غندنه خالي دا رنګ نه کوو د مزمت غته نه کوو د دې لپاره وس اخري حد چې مزاحمت وکړي او دغه لار مستقل عمل ته جوړ سي ګرد قبایلی رنما دي له سیاسي رنما دي هغه پر دغه ټول آل پارټیز خو دې ته وسنجیده دي ما در ټول چې هغه بسنجیده ګامونه اخلي موږ د یو ادنا کارکون په هیڅ دا غوي هر قدم ته ویلکم ویایو چې کوم اعلان موږ ته وکړي دغه به موږ ان شاء الله عملي کوو هم سبا د پاره هم ګور د ودان ډیر ونن لمر سره د انجمن تاجران خانوزۍ کاریزاتو دغه یو چیرمن صاحب دوست محمد صاحب ناستي او د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د یو رکنم دی نو موږ بل د زالو چې د هړتال څنګه دی کامیاب دی کنه د هړتال مبارک د دغه مبارک دغه راته بیان بسم الله الرحمن الرحیم ټول لمخ عمران بای ستا کور ودان ستا د چای ستا د ډوډۍ چې د لیتا چای راوړه ډوډۍ دراوړه هر سړی باید د دلته پاټانو ته نو ګورو دا موږ ته یو اجتماعي طور پر یو شی را پیښ دی هر پلار چې زوی لري دا د ذمہواری هر مور چې زوی لري دا د ذمہواری ده باید د چې موږ د لې بلا تعصب لکه د تمور لکه قبایلی خلک را سره ناشي مسران راغلي دي موږ د لې د کامیاب هړتال وکي موږ خو د توتکي قدر کیسه وکه خپل مشوکه کې مدغه وکي خو بهرحال ان شاء الله تعالی موږ د علاقې زموږ ډیر خوشاله یو ډیر ګرد را سره ودرېدل د تمامو پارټیانو شکریه ادا کوو خصوصا د عوامي نېشنل پارټي د جماعت اسلامي دلته له موږ سره نورې پارټیانې هم رالې موږ د ټولو شکریه ادا کوو موږ د پارټۍ له طرفه د تاجرانو له طرفه د دوی شکریه ادا کوو چې دوی راله موږ ته دا وخت راکړي چې دوی له موږ سره وي نو به زموږ حوصله افزایي هر وخت کوي نو انشاءالله تعالی موږ په هره سترګې کې له هر چا سره انسانیت ته د هر چا سره ولاړ یو کور د ودان ډېر مننه السلام علیکم ریاض صاحب له موږ سره ناست دی د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي
سرګرمه کارکون او سماجي سیاسي رهنما ریاض صاحب د هړتال په باره کې دوه خبرې وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني عمران خان چې دا د ولس د ستونزو پر مسایلو پر دې باندې همیشه ستا نظر وي او ستا حاضري وي او د دې کوریج کوي. اصل کې مجلس باري صاحب هم درته وکړي، چیرمین صاحب هم درته وکړي. مجلس دا دی چې وروره زموږ لس کلن بچی چې مصور خان کاکړ نومیږي له کم بیش لس ورځې چې اغوا شوی دی د سرکار او د ریاست د تر اوسه پورې په اردو کې یو فکره دی وی کام پر جونیرینګي بالکل هیڅ حرکت یې نه دی کړی. نو نن دا ولس راوتلی دی په ټوله صوبه کې پایجام هړتال وکړي او ډېر کامیاب هړتال یې وکړي. دغه ته راموږ پر خانوزي دی خپل احتجاج ریکارډ کړي. نو دا زموږ د پرلت یا زموږ د ایکشن کمیټۍ پر کال باندې دا هړتال و چې په دې کې ټولې پارټیانې حاضر شوې، انجمنان حاضر شو، سوشل سوسایټیز حاضر شوې، ټول ولس په دې کې شرکت وکړي او په آینده کې بیا موږ د خپل ځان د کوم ایکشن کمیټۍ د هغه تابع بولو. هر وخت چې ایکشن کمیټۍ کومه فیصله وکړي تر دې به سختې کوي، روډونه به بندیږي او تر هغو به بندیږي تر څو پورې مصور خان بازیابه شوی نه وي. تر هغو پورې موږ د دوی د ایکشن کمیټۍ چې کوم لای عمل دی هغه ته تیار یو، ولس هم تیار دی. نو اوس په دې دغه موږ د ټول ولس شکریه ادا کوو چې دوی له موږ سره دا کامیاب هړتال وکړي د قوم او د ولس د دواړو ټول کور ودانه او ستا هم کور ودانې. مهرباني.